السلام علیکم امید است به روغ جوړ یاست. زه زیرم له یونیک ویډیوز ویورز به نن تاسو ته درښیم تاسو څرنګه کولای شئ چې یو کله تاسو غواړئ موږ یو پیک آی ډي جوړ کړو. داسې آی ډي جوړ کړئ هغه به چاته نه وي معلومه چې دا د ده سړي ده. مطلب ته یو څوک د یو فرینډ سره ګپه پر کوئ ته یې پیک آی ډي جوړوئ چې ستاسو نمبر هم پټ وي نه وي ښکاره او ستاسو کوم ایمیل باندې جوړ کړی دا هم پټ وي. ستاسو داسې سیټینګ یې وکړئ چې هغه څوک نشي معلومولی چې دا د ده سړي دا آی ډي دی. نو دا به تاسو څرنګه کوئ دا ډېره اسانه او ایزي طریقه ده. درځئ د ویډیو په طرف چې دا سیټینګ به تاسو څرنګه کوئ. ویورز تر ټولو مخکې به تاسو فیسبوک ایپ ته وراسئ. فیسبوک ایپ ما بعد به ته مختلف دغه در اول ور به خپل پروفایل له ورسئ. خپل پروفایل کې دی خپل پروفایل ورسئ. پروفایل کې در لیکلی دی دا له وراسئ. اول ور به خپل ایمیل کوم تا به کوم ایمیل جوړ کړی هغه به انلیمیټ کاسته دا اول سلیکټ کړی دی. دا بعد ته میل فیمیل هغه که چېرته میل کې فیمیل کې د ګرس انلیمیټ شي. انلیمیټ مطلب دا دی صرف تا ته دې ښکاري بل څوک ته نه دی مخکې دا میل دی یا فیمیل دی نر دی که ښځه دی. او تر ده ما بعد به زه تاسو یو څو نور سیټینګ درښیم دا به تاسو څرنګه کوئ. د ده ما بعد به تاسو وراسئ دا 3 ډاټ چې لیکلي دي به وراسئ. له هغه بعد له ده 3 ډاټه بعد به تاسو وراسئ سیټینګ له دا سیټینګ پر واسطه سیټینګ ما بعد داسې اول ور لیکلي پروفایل سیټینګ دا به تاسو پر واسطه د پروفایل سیټینګ ما بعد د اول ور پریویسي لیکلي ته به دا پر واسطه د ده سره د مختلف آپشنان درکړي دي. یعنې په دا ډېر امپارټنټ دغه دی چې په دې کې تاسو څرنګه کښېنئ. اول دی دا درته یې داسې دی که چېرې ته غواړې چې ستا پر پروفایل باندې څوک پوسټ وکړي یعنې دا کله چې داسې وي چې ته خپل پروفایل خلاص کړې د بل چا پوسټ هم وویني. که ته چېرې دا خلاصوې پبلیک به کړې که چېرته دا انلیمیټ کړې دا انلیمیټ کوي مطلب دا د تا سره کار دی انلیمیټ کړې پبلیک کوي. او بل سیټینګ نور د ورکړي دي له ده بعد ورکړي دي د آخري 3 دانې چې we can look you up using the email address یعنې تاسو کوم ایمیل اډرس ته دا آی ډي جوړ کړي دا ته خلکو ته ښکاره کوي که نه ښکاره کوي. که چېرته غواړئ چې دا ښکاره کړم نو دا به پبلیک کې دا او د 4 آپشن درته ایوری وان کې هر یو که تاسو خالي ستا فرینډ که تاسو اور انلیمیټ صرف ته که تاسو چاته نه وي ښکاره. بل د درکړی دی we can look up you using the phone number یعنې تاسو په کوم فون نمبر باندې جوړ کړی دی دا آی ډي دا صرف ته کتلی شئ که نور هم کتلی شئ. مطلب په دې کې د مختلف آپشنان درکړي دي. دا 4 آپشن ستا کوم یو پرو هغه آپشن به سلیکټ کړي. دغه رنګه دریم د بیا درکړی دی we can want to search outside of the Facebook link your profile یعنې دوی وایي که چېرې یو بل څوک سرچ کوي یعنې ستا فرینډ نه وي چې ستا فیسبوک پروفایل یا ستا آی ډي وراړي دا ته الاوډ کوي یا نه کوي یعنې انلیمیټ کوي یا هر یو سرچ کولی شي. دا بعد یو بل دی دا نمبر دی we can send دا دی we can send your friend request یعنې دا ته ایوری وان کې چې هر یو تا له فرینډ ریکویسټ درلګی شي صرف ته ورلګېدلی شي هر رنګه یې کړي. نو دا به زه پرو مطلب که چېرته غوښتل شي زه هر یو ما له فرینډ ریکویسټ راوړي ته به ایوری وان کې که تا وویل صرف فرینډ رالګی ته به فرینډ کړي. نو دا څو د پیک آی ډي د جوړېدو مکمله طریقه ما ته اجازت راکړئ. د الله په امان انشاءالله په بله ویډیو کې به زه تاسو نور نوي سیټینګونه درښیم.